65 فیمیل یو میاشت نه ورته پرسیسټنټ ایپیګیسټریک پین دی. پرسیسټنټ ایپیګیسټریک پین کینسر طرف ته خبره بوتله. ویټ لاس ورته هم دی. په ابډامینل ایگزامینیشن باندې کې نان ټینډر انلارج ګال بلیډر هم د نیوکارویزر ساين هم میلاو شو او الکالین فاسفیټیز 560 مطلب د کنفرم شو. ډایرکټ بلوبین 8.6 دی. نو جانډینس ورته هم دی، پینلیس جانډینس. نو دا پنکریاټیک کینسر دی. نیکسٹ بیس سټیپ از کنټراست انهانس سی ټي. سیدا نو ما وهلو ای آر سی پی د مخکې به الټراساوند نه بعد ای آر سی پی کوله پیشنټ لپاره. نن سبا ابډامینل سی ټي چې کنده دی غټه فائدہ ده چې د ایکسټنټ اف ډیزیز چې ډیزیز خورشي دی کنه د خورشي غني خورشي نو موږ به په پروسیجر کولی شو د پنکریاټیک کینسر لپاره. ادروایز موږ ریډیوتراپي کیموتراپي طرف ته ځو. نو سی ټي چې دغه مته سټیجینګ ارسخه 28 فیمیل چې روزنه ورته ابډامینل پین فیور وومیټینګ او ډیکریز اپیټایټ دی. ویدیتا په رائټ سایډ منته کې شارپ در شروع شو خو دی دا د سره میډیکل انشورنس نو دی دا په خپل ختم شي مطلب در اپنډیسایټس ډیلی کړل. اوس ورته فیور دی، ټینډرنس ټو پالپیټیشن دی په رائټ لوور کوادرنټ منته کې. نو چې ډیلیډ اپنډیسایټس والا پیشنټ راشي وذ ټینډرنس ټو رائټ لوور کوادرنټ مطلب دا چې اپسیس جوړ شي دی. وی سی ټي منته کې میلاوم شو چې پیری اپنډیسیل 5 سنټي میټر اپسیس د نیکسٹ بیسټ پین منیجمنت اس پرکیوټینس ډرینیج. یا ساته اپسیس چې کنه دا مونږه ډایرکټ هارټیم کې اپسیس کې سرجری نشو کولای. سیدا ځکه اغلی دنده کنه چې هغه انفیکشن چې دا غو خوريږي نو اپسیس کې مونږ شرکو پرکیوټینس ډرینیج چې دا غو کولای شو مطلب پسکین کې انسیجن ورکو او فلویډ چې دا بار تر وباسو چې فلویډ بار تر وباسل نو بیا لګومر پس مونږه الکټیو سرجری کولای شو. سیدا نو دا په انفیکشن او اپسیس کې مونږ چرته ډایرکټ سرجری نه کو. نو د دې وجنه په اني اپسیس چې هغه لیور د کسپلین د ار چې د ټول پر پرکیوټینس ډرینیج چې دا کولای شي سکین په ترو انسیجن او ډرینیج. نو اپنډیسیل اپسیس چې کنه ودی پر یوزلی موږ نان اپریټو مېر کو لایک آی وی انټي بایوټیک فلویډ باول ریسک 4 سنټي میټر نه زیاتی کنه نو هغه کوم نان اپریټو مېر هم کولای شو پرکیوټینس ډرینیج هم کولای شو چې 4 سنټي میټر نه کم نو د پر موږ سرجری کوو نه ور ایمرجنسي سرجری ځکه چې ایمرجنسي کا خطر ده لګومر پس په لوي سرجری کو. سیده چې 4 نه زیات نو هغه ایزیلی اکسیسیبلی او موږ په اسانه سره روباسل شو کنه اپریټو مېر لایک آی وی انټي بایوټیک فلویډ او باول ریسک چې هغه ناکام شون بیا پرکوټینس کو 4 نه زیات کی دا 5 شو. پلمننت هیپاټیک فیلر چې کنه دا ستوي چې کله اکیوټ انسټ اف لیور انجری یعنی ودن 8 ویک اف سیمټم انسټ ناڅاپي کې کوګلاپتی شروع شي نه آینار 1.5 نه زیات شي هیپاټیک انسفیلاپتی سیمټم راشي مطلب ودن 8 ویک کې ناڅاپي کې لیور انجری وشو آینار 1.5 نه زیات شو او هیپاټیک انسفیلاپتی کنفیوژن فلیپینګ ټریمر وغیرہ ولا سیمټم رال د پلمننت هیپاټیک فیلر دی په دې کې وسه کې لیور ترانسپلانټ پکې نو اکثر هیپاټایټس سنیرو راکړي چې آینار 1.5 نه زیات راکړو او یا انسفیلاپتی نه فلیپینګ ټریمر کنفیوژن وغیرہ راکړو نو نیکسټ سټیپس به تاسو وای ګډوډ خبرې ونه کوي تیر ترانسپلانټ. کرونیک پنکریاټایټس او پنکریاټیک کینسر چې کنه ودی دوړو کې پرسیسټنټ پینی ریډیټینګ ټوارډ بیک نو او ویټ لاس پکې ته هم دوړو کې کامن دي نو دا به ډیفرنشیټ کوي څنګه نو په دغه کې پین چې په کرونیک پنکریاټایټس کې دا ورسن بای ایټینګ دی. ایټینګ نه بعد کولیسټوکاینین ریلیز شي هغه لګي پنکریاس سټیمولیټ کوي او څنګه انزایم شته نه نو هغه د وجنه دا پین د کې د وجنه ځکه موږ په کرونیک پنکریاټایټس کې پنکریاټیک انزایم جوړ کو کنه نو هغه نه صرف پین ختمي بلکې هغه انزایم کمی هم پوره کی نو کرونیک کی بس ایپیګیسټریک پین ورسن بای ایټینګ او په پنکریاټیک کینسر کې ډل پرسیسټنټ پین دی افن وداوت ریلیف. سیدا مطلب خدا دې دغه مطلب روټي سر ورسن کیږي نه مین خبره ده د پرسیسټنټ پسنیرو کې راکی کرونیک پنکریاټایټس کې جانډینس چې د کرونیک پنکریاټایټس کې ریئر کینسر کې کامن دي دین علاوه ویټ لاس په دواړو کې دي. سیدا دلته کار شوی ډایبټیز چې لیټ کمپلیکیشن فرام پنکریاټیک ډیمیج په کرونیک کې او دغه کې پنکریاټیک کینسر کې نیو انسټ ډایبټیز هغه یو سنیرو راکړو چې لو بی ایم آی بوډا کس راشي او ډایبټیز ورته کنه مطلب خور بوډا کس وذ ډایبټیز نو پنکریاټیک کینسر چې دغه ډایګنوز کا ډیپریشن او پنکریاټیک کینسر کې ور ډیر کامن دي. په ایمیجینګ باندې کلسیفیکیشن ویری اهم او په دغه کې ډبل ډک ساين یعنی ډایلیټډ بایل پلس پنکریاټیک ډک د ډبل ډک ساين ویری اهم دي پنکریاټیک کینسر لپاره دا نو خبره پرې ده. او کرونیک پنکریاټایټس کې سي چې پین چې دا ورسن کیږي وذ ایټینګ او کلسیفیکیشن به ملاويږي په ایمیجینګ باندې کې په کینسر کې وسی چې پینلیس جانډینس کرویزر ساين وغیرہ به ور سره او دینه علاوه ډبل ډک ساين ملاويږي. کلسیفیکیشن د سپین چرته ښکاري دا کلسیفیکیشن دی په کرونیک پنکریاټایټس کې
स्टेप वाइज मैनेजमेंट ऑफ एसआईटीज की जगह माल एसआईटीज का ना की साल्ट रिस्ट्रिक्शन को यानी माल का मुखरा पेशेंट था और स्पाइरोलोक्टोन प्लस फेरासामाइड वर्का मॉडरेट एसआईटीज थी का ना या स्वीयर एसआईटीज या टेंस एसआईटीज बिल्कुल फ्लकीशी न पाई के बा सकै मतलब डायरेटिक सर न खकी दी एसआईटीज दी ता ऑलरेडी माल गदी बंदा कल्ला डायरेटिक स्पाइरोलोक्टोन फेरासामाइड शुरू कल्ली स्टिल एसआईटीज दी नो द्वेम स्टेप चे दे आगे दे थेरापेटिक पैरासिंथेसिस यानी या लार्ज वॉल्यूम पैरासिंथेसिस वही नॉवलना डायरेटिक द्वेम स्टेप पैरासिंथेसिस द्रेम स्टेप चे आगे टिप्स चे कला एसआईटीज हो पेशेंट चे देता तबे हिस्ट्री की राकड़ी कना चे आगे डायरेटिक को इस्तेमाल करो और आगे बार बार वर्ता दी दाग पैरासिंथेसिस जरूरत राजी बार बार नो आगे नबाद बेहता टिप्स वर्क का टिप्स चे दा इन्वेसिव प्रोसीजर दे न दा मुंगा दी पैरासिंथेसिस ना बाद प्रेफर को बावन करो से प्रोग्रेस एब्डामिनल डेस्टिनेशन वेट गेन देवरता इश्पग मैच थी उस यो कल मखिलता सिरोसिस डायग्नोसिस इश्पग मैच तो ना दा शराब प्री खिदी माल का कम खरी और फिर समाड स्पाइरोलोक्टोन ची दागी स्टार्ट कर लिया हॉस्टल ची दे एब्डामन टेंस और डिस्टेंडेड दे नो नेक्स्ट बेस्ट स्टेप से दे आगे दे लार्ज वॉल्यूम पैरासिंथेसिस सही दा नो टिप्स हो सका दे जगह ची कला द डायरेटिक लार्ज वॉल्यूम पैरासिंथेसिस द्वाडो ना शो अलग बता टिप्स तरफ दतली और बल पकी तदे लिवर ट्रांसप्लांट वाली ना जगह ची दा पल्मिनल हेपेटिक फेलियर नदी यानी हेपेटिक फेलियर जगह नदी चे ओवर आईएनआर ची दे 1.5 ना ज़्यादा नदी और बल खबर बियोबला क्राइटेरिया से 2.5 ना अल्ब्यूमिन कमी दिल अल्ब्यूमिन 3.6 दे मतलब दा पल्मिनल हेपेटिक फेलियर नदी नो जगह तो दा ट्रांसप्लांट तरफ तो मज़ा नो डायरेटिक और दिमाग गिनावना शो नेक्स्ट स्टेप इज लार्ज वॉल्यूम पैरासिंथेसिस